الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: كلوا من الطيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أم من الحلال أم من الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: الرشوة في الحكم كفر وهي بين الناس سحت. قرآن او سنت کی اللہ رب العزت د پاکیزه خوراک او د حلال خوراک او د حلال روزي ډېر تاکید فرمایلی دی. الله رب العزت فرمایي: اے خلقو حلال روزي خورئ، حلال او پاک خوراک کوئ. زکا د حلال روزي او د حلال خوراک او د پاک خوراک اثر فدماغ باندې کیږي، داغي اثر پزړه باندې کیږي. د انسان د خوراک اثر داغه پر رګونو، داغه په وینا، دارنګي د انسان په اولاد او د انسان په خاندان باندې هغه مرتب کیږي او داغه اثر په هغه باندې کیږي. کله چې د انسان خوراک پاکي، خوراک حلالي، داغه ظلم اسلام ته کولای، داغه سینم اسلام ته کولاوي،
دا دماغم اسلام ته کولاوي هغه ته د دین هر یو کار ډیر آسان ښکاري هغه ته د دین په سرګرمو کې یو سرګرمی مشکل نه ښکاري هغه ته د دین په کارونو کې یو کارم مشکل نه ښکاري او دا هغه نه چې کوم اولاد پیدا کیږي هغه د هغه تابعدار دا خادمان او دا هغه غلامان او دا مزدوران جوړيږي د حلال او د پاک خوراک اثر د انسان په عمل باندې تسلط کوي او د انسان عمل باندې اثر اندوزي پاغي باندې اثري د انسان په عبادت باندې اثري د انسان په خبرو باندې اثري کله چې د انسانانو خوراک حرام شي او دارنګه د انسانانو خوراک هغه ناجایز طریقه باندې داغی کمائی حرام شي داغی پړه باندې اثر وشي داغی په ګناہوں کې هغه ته نورم سیواواله پیدا شي او داغی ته ګناه کول انتهایی آسان شي داغی په دماغو کې سپیرواله پیدا شي هغه د اسلام خبره باندې نه پويږي هغه د ایمان او د دین په خبره باندې نه پويږي هغه ته په دین کې ډېر مشکلات پیدا شي دیو جنا قرآن کریم کی اللہ خپل محبوب انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات تا حکم کرے اے زما انبیاء اے زما محبوبینو اے رسولانو یا ایها الرسول اے پیغمبرانو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا کلوا من الطیبات پاک خوراکونه کوئ اور پسی باری تعالی فرمائی رب العالمین فرمائی وعملوا صالحا عمل کوئی صالحا صالح عمل کوئی نیک عمل کوئی دپا خوراک نباد دپاک خوراک نباد اللہ انبیاء و توئی کہ تاسو عمل صالح کوئی یا ایها الرسول کولوا من الطیبات واعملوا صالحا پاک خورئی او داغنا بعد بیا تاسو عمل کوئی اللہ وستاسو دا عمل قبول کی کل رب العالمین فرمائی قرآن کریم کی یا ایها الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون اے خلقو کلوا من الطیبات پاک خوراکونه کوي ما داغنا ما رزقناکم چې ما درکړی تاسو ته او رب قرآن کریم عجیب نکته ویلې ده ورپسې الہ العالمین فرمایي واشکروا لله چې کله حلال خورئ نو د الله څه واسي شکر وباسئ فحرام د الله شکر مو وباسئ حرام وباسئ او شکر وباسئ واشکروا لله شکر وباسئ د الله او ورپسې رب العالمین فرمایي ان کنتم ایاه تعبدون کو الله منئی او الله تزان عجز کوي او عبادت کوي نو پاک خوراک کوي زکه شکر په پاک مال باندې خلک وباسي او عمل صالح چې عبادت ده هغه اعلی قبليږي چې انسان کله پاک خوړي یو ځل سعد ابن ابي وقاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس لراغه ورته یا رسول الله اے دا الله نبی اے دا الله پیغمبره زما د پاره دعا وکا
دا الله نه وغواړه چې زه مستجاب الدعوات شم، چې الله زما دعاګانې قبلوي. زیرا الله نه غواړم او مال زما رب راکوي. نبی علیہ السلام سعد بن ابی وقاص ته وایي یا سعد حلال خورا، حلال خوراک کوا، تبا مستجاب الدعوات وګرځي. ستا دعاګانې به الله بیا نه رد کوي، ستا دعاګانې به رب العالمین بیا قبلوي. خو شرط دا دی سعده رضی الله تعالی عنہ چې حلال خوراک بکې، حرام به نه خوري. او بیا نبی علیہ السلام فرمایل سعده کم یو انسان چې څلوي ورځې حلال روزي وخوري او په 40 ورځو کې د ده په دې روزۍ کې د حرامو امیزش نه وي، د حرامو ګډوډوالی نه وي، د حرامو خلط نه وي. اے معاذہ د دې اے سعده د دې سړي ړه الله منور کړي، ړه کې رڼایي. سعده د زبان نه د حکمت خبرې وځي او سعده د دړه الله منور کړي. د حرام رزق او د حلال رزق د دې ډېر اثرونه دي او د هغې مشهور واقعات په دنیا کې د هغې په نوم باندې مشهور دي. او حلال رزق ځان نه ګټل، ځان نه د حلال رزق اسباب مهیا کول، د هغې باره کې ارشادات نبوي دي. رسول الله مبارک فرمایي طلب الحلال فریضة على كل مؤمن. طلب الحلال د حلال طلب کول په مؤمن باندې دا فرض دي، دا د مؤمن وظیفه ده، دا د مؤمن وتیره ده، دا د مؤمن کلتور او خصلت دی چې مؤمن بځان نه حلال رزق ګټي. طلب الفریضه على كل مؤمن، طلب کول د رزق حلال، طلب الحلال فریضة على كل مؤمن، دا په هر مؤمن باندې فرض دي. او یو بل روایت کې مرازي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو روایت ذکر کړی دی، اگرچه باید حدیث کتابونو دی روایت ته کمزور ویلې دی، په ځایلو کې استعمالیږي. طلب کسب الحلال فریضة بعد الفریضه، بهقیم دا روایت شعب الایمان کې راوړی دی. رسول الله فرمایي طلب کسب الحلال، طلب کول یو حلال کسب د ځان دپاره، یو تجارت د ځان دپاره، فریضة بعد الفریضه، دا د فرضي مانځه نه بعد په انسان باندې فرض دي. کله چې موږ او تاسو منځو کو د جمعات نوزونو کومه دعا وو اللهم انی اسألک من فضلک، الله ستانه ستا زیتی مال غواړم، ستانه فضل ستا غواړم الله. او بدنصیب انسان، بدبخت انسان په دنیا کې هغه دی چې هغه حرام خوري، هغه حلال نه خوري، هغه حرام خوري. دا ډېر بدنصیب انسان دی. او بدنصیب ولې دی؟ دا ډېره د پیاوړې خبره ده، ډېره د پاملرنې خبره ده. وایي ډېر بدبخت دی هغه انسان چې هغه حرام خوري. ولې؟ ځکه څوک چې حرام خوري د هغه نه مونځ قبلېږي، نه روژه قبلېږي، نه زکات قبلېږي، نه حج قبلېږي، نه خیرات قبلېږي، نه نفل قبلېږي او نه فرض قبلېږي. دا څوک وایي؟ بلکې تمام عبادات د هغه انسان چې هغه حرامي خوري
کو هغه حرام په هر طریقه باندې خوري دا عبادت نه قبليږي رسول الله مبارک فرمایي من اکل لقمه من حرام من اکل لقمه من حرام چا چې یو نوړی د حرامو خپل خولې ته پورته کړه خېټه ډکولې نه دی ویلي کروڑ لاکھ 50,000 نه دی ویلي پټه بریدونه نه دی ویلي د پردی شنډې پانی نه دی ویلي د پردی پولی خیده او شوتلی نه دی ویلي رشوت نه دی ویلي سود نه دی ویلي دا الله نبی فرمایي من اکل لقمه من حرام چا چې یو نوړی د حرامو نه وخوړه یو نوړی یو قبا وته مونږ وایو قبا دا الله نبی فرمایي لم يقبل منه الصلاه 40 ليله الله اذا صلويخ تشفو من قبلي 40 دین صلويخ ورځې مسلسل دا انسان کم یو عمل کوي الله تقابلي قبول نه دی الله نه قبلي او ورپسې عبد الله ابن عمر یو روایت رسول الله ذکر کړی دی وای نبی علیہ السلام وی من اشترى ثوبا ب10 دراهم چا چې په 10 روپۍ باندې ځان نه جامې واغستې زمنګ په دور کې په 1000 روپۍ ځان نه جامې واغستې وفيه درهم حرام او د په دې روپو کې یو روپۍ حرام وا لم يقبل الله تعالى له صلاة ما دام عليه الله ردی سړی یو مونږ نه قبلې تر څو پورې دا انسان په دې جامو کې دی او ورپسې بیا وایي ان العبد ليقذب لقمة الحرام ليقذب لقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما چا چې یو نوړی د حرامو خلی ته راپورته کړه الله رب العزت والا د څلوېښت د شپو عبادت نه قبلوي یو نوړی خلی ته پورته کړه او هغه څه وه د حرامو وه حضرت ابو هریره فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل اے خلقو زمانہ الله وی زمانہ دعاګانې غواړئ او تاسو د دعاګانو زینو لمزئ د دعاګانو په زینو کې عرفات دی د دعاګانو په زینو کې حجر اسود دی د دعاګانو په زینو کې رکن یمانی دی د دعاګانو په زینو کې مقام ابراهیم دی د دعاګانو په زینو کې میزاب رحمت دا د دعا په زینو کې حتیم دی د دعا په زینو کې ملتزم دی د دعا په زینو کې صفا ده د دعا په زینو کې مروه ده د دعا په زینو کې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم نے اے خلقو تاسو دعاګانې غواړئ خو الله فرمایي الله عزیز ول څنګه قبول کم مطعمه حرام وشرابه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك نبی علیہ السلام وی خوراک حرام نے وشرابو حرام سکل حرام دی وملبسو حرام اغسطل حرام دی اغسطی حرام دا وغذی بالحرام او خوراک دا حرام دے فانا یستجاب لذالک اللہ عزی ولا سنگا قبول کما سنگا ولا دعا قبول کم او بیا نبی علیہ السلام وی من اکتسب مالا چاچ مال وگاٹو او دارنگی صلہ رحمیان پہ قائم کړي صدقیم پہ وکړي حجونو خیراتونه پہ وکړل ذالک كله جميعا قذف به في جهنم الله ور دا اعمال سر جهنم تواچي دا اعمال وکړي الله ور دا اعمال سر جهنم تواچي
د حرام دومره غلط اثر دی. رسول الله فرمایي وی لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. اغا انسان جنت تا نشد لے لا يدخل الجنة نبا داخلی کی جنت تا جسد اغا جسا اغا انسان غذي بالحرام چه داغی پالنا پا حرام باندے شوی دا جنت تا نشی داخلی دے. اور رسول اللہ قرآن کریم کے فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اے مومنانو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل یو بل مالونا پا باطل طریقو باندے مخری ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما چاچ دا کارو کو اللہ و عزتے کو ظلم کو فسوف نسلیہ نارا اللہ و عزت دے جزب داخل کم دلر جہنم تا او اللہ و وکان ذالک علی اللہ یسیر اللہ و اذا فما باندڑیر آسان دی. دا حرامو اثرات چه پکم باڑی کرالل فکم جسد عنصری کرالل فکم جسد خاکی کرالل فکم انسان کرالل. دا اللہ نبی فرمائی لا يدخل الجنت جسد غذي بالحرام. دا انسان با جنت تن داخلے گی دا با جہنم تزی. زمائی عزت مندو حرام خوری دا ڈیری دی. سود حرام دے ڈاکہ حرام دا دارنگی دا یو بل مال وال حرام دی غلا کول حرام دی. لیکن پدغا حرامو کی یو ذات حرام دسی دی چه داغی حرامو دا وجنا دا انسان دانچ داغ دین تباشی دانچ دا انسان عقل تباشی دا انسان نسل و نسب تباشی دا پا حرام و تبا کی گی. خو یو حرام خوری دسی دا چه دا آغی سے دا انسان ملک تبا کی گی چه آغی تا سوئی رشوت. رشوت پا حرامو کی اغا حرام دی چه دا آغی سر دا نچه انسان خود بخود تباشی یا دا آغی سردانه چه دا انسان نسل تباشی یا دا آغی سردانه چه دا انسان اخیرت تباشی. زمائی عزتمندو دا رشوت سرا دا انسان ملک اغم و ستباہ و برباد شی. رشوت دا سی بیماری دا دمنا خطرناک بیماری دا رشوت چه رشوت باندی اغا ملک چه دا آغی مقصد دائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا اغا ملک دا مقصد سا غداری رشوت دے. اغا ملک چه دا آغی پا تادو کی دا لکنو مسلمانانو وین شامل دا اغا ملک چه دا آغی پا تادو کی د لکونو مسلمانانو زنانو عزت او ناموس او دا آغی بیزتی شامل دا. اغا ملک چه پاغه کی د سونو علماء وین شامل دا. اغا ملک چه دا آغی پا عدالت باندی لکلی ووزنو بالقسطاس المستقیم. اغا ملک چه دا آغی پا جنڈ باندی لکلی لا الہ الا اللہ. اغا ملک چه دا آغی پا اغا لائحہ عمل کی لکلی چه دا دے ملک پیسلی با دا اللہ پا کتابی. اغا ملک چه دا آغی پا لائحہ عمل کی لکلی چه دا دے ملک صدر و وزیر اعظم با مسلمانی. رشوت خوری زما عزت منو دا سے ملک سا
غداری نه د داسې ملک د تباه کېدلو کوشش دی. نن په خداداد پاکستان کې ډاکونی ولا کېږي، چرسینی ولا کېږي، په هغو پسې په کوڅو کې منډې دي، لیکن چا رشوت خور ونه نیو. چا رشوت خور ته ونه ویل چې ته ولې رشوت هلې. او راځئ لږ زما سره نن زه تاسو ته د رشوت والا حالات ذکر کوم چې زما اسلام او زما دین او زما نبی او زما پیغمبر هغه د رشوت باره کې څه وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د رشوت باره کې د الله نبی فرمایي وی یا ساتي خلکو بابان من السحت، دو دروازې د حرامو دي. د حرامو دو دروازې دي؟ نه، د حرامو ډېرې دروازې دي. خو د الله نبی فرمایي وی بابان من السحت، دو دروازې دي د حرامو، یاکلهم الناس چې هغه خلک خوري. او د الله نبی فرمایي هغه داسې دروازې دي الرشا و مهر الظنیه، یو رشوت او یو د زنیې مهر، د کنجرۍ روپۍ، د بغیې پیسې، و دا دوه داسې حرامې دي چې دا بابانې من السحت، دا د حرامو عظیمې دروازې دي. او د الله نبی د رشوت والا باره کې فرمایي د الله نبی وایي الراشي والمرتشي کلاهما فی النار. دا الله نبی وایي رشوت چې ورکوي او رشوت چې اخلي دا دواړه به د جهنم ته ځي. دا الله نبی فرمایي لعنت الله علی الراشي والمرتشي، لعنت الله دا الله لعنت دی. دا لعنت ډېر معمولی ټکی موږ او تاسو ته ښکاري. یو ځل نبی علیہ السلام جهاد لروانو، یو سړی په خپل اس باندې لعنت اوښه باندې لعنت وه. رسول الله مبارک چې کله جنگ جوړ شو هغه اوښه د زین نه ونیوه، بار یې وایسته. صحابه ورته وایي د الله نبي دا ولې؟ وایي په دې باندې لعنت ویلی شوی دی، او په کوم سړي او په کومه اوښه چې لعنت ویلی شي هغه به د شکست سره مخامخ کېږي. دا اوښه د شکست سره مخامخ کېږي، دا وباسئ. دا لښکر زما نه و، دا لښکر د یو مولا نه و، دا لښکر د الله د نبي و. او دا الله نبی فرمایي لعنت الله علی الراشي، لعنت د الله دی په رشوت ورکوونکي، والمرتشي لعنت د الله دی الراشي په رشوت اخیستونکي او په رشوت ورکوونکي. او د الله نبی فرمایي حضرت ثوبان وایي حضرت عائشہ وایي روایت نقل کړی ام سلمینا، هغه وایي نبی علیہ السلام به فرمایل لعن رسول الله، لعنت ویلی دی رسول الله علی الراشي والمرتشي، په رشوت ورکولو باندې او په رشوت ورکوونکي باندې او په رشوت اخیستونکي باندې، والذي يعمل بینهما، او په هغه کس چې هغه د رشوت د راشي او د مرتشي په منځ کې ذریعه ده. دا رشوت مې د پلانکي په دکان کې کیده وه، د پلانکي پر کور کې کیده وه، د پلانکي په دیره کې کیده وه. د الله نبی وایي په دم دې وسلانتي. حدیث کې راځي ابو هريره فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل لعن الله الراشي والمرتشي فی الحکم، الله دې په رشوت اخیستونکي او په رشوت ورکوونکي لعنت وکړي چې هغه فیصلو کې هغه رشوتونه علي. او بیا به رسول الله فرمایل لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الراشي والمرتشي فی الحکم والراشي والرائش ان الذي يسعى بينهما، او پاک قسم د لعنتي چې هغه د
رشوت والا پمنس کې اولي راوړي کې او رشوت د یو بل سګدي هغه والا د رشوت کاروبار برابرای. دا الله نبی فرمایي د رشوت والا باره کې دا الله نبی فرمایي ما من قوم يظهر فيهم الربا الا اخذ بالسن. و یو قوم کې چې کله سود عام شي الله په قوم کې قاصالین راولي. وما من قوم يظهر فيهم الرشا وما من قوم او دا الله نبی ویدس یو قوم نی يظهر فيهم الرشا چفاقه کی سود عام رشوت عام شي الا اخذ بالرعب اغا الله فرعب باندې ونیوي اغا دا هر چا نه یریږي. الله با قوم رعب راولي د دیو پړونو کې رعب پیدا کی هغه د هر چا نه یریږي بوزدل کی. نن د مسلمان حل دې ته رسیدلی دی چې د بوزدلۍ خواړو څه وایم او رشوت د الله رسول فرمایي لوئن من اخذ رشوة فی الحکم. الله دې په هغه سړي لعنت وکړي چې هغه په فیصلو کې رشوت علي. کان سترا بینه و بین الجنه دا رشوت اخیستل به د او د جنت په منځ کې یو عظیمه پرده د قیامت په ورځ دا به جنت ته نځي. دا الله نبی فرمایي الراشي والمرتشي فی النار. سود اخیستونکی او سود ورکوونکی دا دواړه به جهنم ته ځي. او بیا هغوی په دې باندې پوره بحث علماو کړی دی چې سود او رشوت دا د یو ملک سره پوره غداري ده. خو ما یو لفظ وه د نبي علیه السلام یو حدیث مې وه چې بابان من السحت دوه دروازې د حرامو داسې دي چې هغه ډېرې عجیبه دي. یو اخذ الرشا یو سود، دویم ومهر البغیه ومهر المزنیه او دویم د زناکاري روپۍ دا ډېرې عجیبه دي. او بیا علما د دې او تشبیه ذکر کوي چې دا الله نبی ولی دا دوانه یو شان ذکر کړی دي. یو مہر د بغیی د کنجرای او دویم رشوت دا الله یو ځای ذکر کړی دی. قباحت د الله نبی یو ځای ذکر کړی دی. دا ولی څنګه چې هغه رشوت ورکوونکی او رشوت اخستون کې څوک چې رشوت اخلي دا خپل عصمت خرڅي، خپل حیا خرڅي، دا سرنډي هغه خپل حیا خرڅي. او څنګه چې هغه رشوت اخستون کې حاکم او افسر په دې معاشره کې د دروغ یو شان او یو شوکت جوړ کړی دی داسې کنجرۍ د خپل عزت د خرڅولو دپاره ځان یو شان او شوکت جوړ کړی دی. دارنګې نور هم ډېرې وجې دي چې هغه سړی علی المنبر د هغې تذکره نشي کولی. نن په معاشره کې رشوت دې ته اړول څوک ګناه نه وایي چې ګنې دا ګناه ده. حالان کې رشوت دا داسې بدبودار زهر دی بالفاظو دیگر په ملک د بدامنۍ نه د دهشتګردۍ نه د خون خرابۍ نه د قتل و غارت نه د بېدینۍ نه د دې ټولو نه اهمه خبره هغه سود دی. ولی په کم ملک چې رشوت عامي یا رشوت دی په کم ملک چې رشوت عامي یو نوجوان ته یو غریب ته هغه ته خپل حق په روپو میلاویږي، هغه ته خپل عہده په روپو میلاویږي چې هغه غریب دی هغه ته بې روپو نه میلاویږي. هغه به د دې ملک سره څه محبت وکړي، هغه به د دې ملک د افسر سره څه محبت وکړي. دا نه چې یاره دهشتګردي ده او ملک تباہ که ادارې اړم دي، پولیس اړم دي،
فوجداري اړه ده خلک اړم یاره دهشتګردي د ملک نه ختمه کوي و سړو دهشتګردي چې چا جوړه کړې ده د هغې څوک اصل ګرځېدلي دي هغه خلکو ته ګوتې واچوئ دهشتګردي د څه نه جوړېږي زمان او جوان په غریبه غریبۍ کې د هغه پلار ټاټکی چلولی دی هغه په سعودي کې مزدوري کړې ده هغه په بازار کې ټرالۍ چلولې ده هغه زمینداره کړې ده هغه خپل بچی یو سټپ ته رسولی دی یو سټیج ته رسولی دی MBBS یې پې کړی دی دارنګې پولیټیکل ساینس یې پې کړی دی ډاکټري پې کړې ده نور چې کم د افسرۍ تعلیمونه دي هغه پې کړي دي په هغه سټپ یې ودرولی دی او دا ځي سار نه ماښامه پورې ګرځي او ته خپل حق نه میلاویږي ځکه پلار یې غریب دی په دې ملک به امن راشي دا ملک به الله په خیر کی او دا خلک د دې ملک دشمنان دي یار د ملک دوستان دي زما عزت مندو نن زمنګ په ملک رشوت یو داسې خوله لګولې ده رشوت یو داسې خوله لګولې ده چې ته په هر یو ځای کې بې د رشوت نه نشي چلېدی په هر یو محکمه کې بې د رشوت نه نشي چلېدی ملک هم د تباهۍ طرف ته روان دی خلک هم د تباهۍ طرف ته روان دی او هغه لار د تباهۍ هغه باندې څوک ګوته نه ږدي دا څومره بده خبره ده دا څومره د بېغیرتۍ خبره ده چې په بار ملکونو کې یو ملک په دې مشهور شي چې دا رشوت خواره دي دا څومره د بدقسمتۍ خبره ده چې د ملک وزیر اعظم او د ملک صدران وزیر اعظمان هغه نیب نیسي او جیل ته چې تاسو غلا کړی ده د دې وجې نه زما عزتمندو د ملک سه دا نه چې هغه خلکو غداري وکړه چې هغه چې د دې ملک دشمنانو هغه خلک چې برسر اقتدار ارباب اقتدار د اقتدار په کرسو باندې مقتدر یو ناس دي هغه چې د ملک څخه کم کرکټ راخسته لري سړی حیران شي پنځپیر شیخ القرآن مد ذله العلی ترخو تراغلو امریکای حمله کړې په افغانستان باندې هغه یو شعر ویلو ویل قافلہ لوٹنے کبھی الزام کس کی دوں کہ اس قافلے ضد میں امیر کارواں تک ہے قافله می لوټ شو په چا الزام ولګوم د قافلې په لوټ کولو کې د قافلې مشر می صدر دی یو کونډي زوی لیکړی دی په کلونو انتظار یې ورته کړی دی هغه سار پټپن کې پراټا او انډه بنده کړې ده هغه سکول ته وړې ده هغه په پردو زکاتونو خپل زوی لیکړی دی او چې کله هغه تعلیم کړی او افسرۍ ته رسېدلی دی هغه ته هغه حق نه میلاویږي ولې دا غریب دی د 100 روپۍ نشته دا سر رسوخ نشته الله ډېر عجیبه ذات دی ډېر غیرتي ذات دی یو ځل زمونږ د علاقې یو کس دی اوس ډېر ټاټ باټ دی کله یې داسې قرآن کې الله وایي وتلک الایام نداولها بین الناس الله وی دا ورځ شپې ورځې د خلکو په منځ کې اړوم رړوم کله الله چاله یو وخت ورکي کله الله بیرته لاندې کي دا د رب فیصلې دي وتلک الایام نداولها بین الناس په جیل کې و هغه چې کله په جیل کې و پلار یې ما پسې ونښت سبا یو ملګری و د سلارزو الله دې وبخي بیا وپات شو په دې لاره دا زوی آزاد کا ما منډې ترړې هغه لکه الله را آزاد کو چې کله را آزاد شو میلمانې ختم شو ما ته نن هم یاد دي په سپین علي پاپه کې هغه روپۍ راخستې وې ما ته وایي مولانا دا روپۍ واله دا قاري صاحب له ویسه ما ترورځی وایي دا روپۍ واله قاري صاحب له ویسه مال اشنا سبا به وایي چې د غني جان مولا زوه په روپو باندې خرڅ شوې دا روپۍ دا به زه وګټم او ماله د روپو د ګټلو چل راځي خو هغه زما پلار او نیکه چې کوم نوم ګټلی هغه به بیا زه وبیلم
ابل د روزه کې راته چا خبره وکړه زما یو ملګری دی د سلارزو په زمنګ د کلی یو ملک ته وینا کړې و چې 500,000 روپۍ رشوت لاله راکا تا به سکول کې وسته به جام میلاو شي د نوکری ورته میلاو شي حیران په داسې خلکو ما ویل الله څه غیرتي ذاتي د پلار پالي پاپو کې به موږ پسې ګرځولې موږ ته نه اخستې او نن دا زموږ ملګرو ته موږ له روپۍ راکړه چې تا له کار وکم جاب دله وکم وتلک الایام نداولها بین الناس الله وی زه ډېر غیرتي ذات یم کله کله ستا دروازې ته خلک ودروم خو الله وی کله کله تا هم د چا دروازې ته ودروم وګورئ زما عزتمندو نن چې په نړۍ کې رشوت کومه خوله خښه کړې ده او ملک یې د تباهۍ سره مخامخ کو سړی حیران شي په دې ملک کې به ولې خودکشي نه کېږي په دې ملک کې به ولې چرسیان او پوډریان نه سیوا کېږي په دې ملک کې به ولې بدامني نه راځي په دې ملک کې به ولې چې کوم دی دهشتګردي نه کېږي په دې ملک کې به ولې چې کوم دی فساد نه کېږي چې هر سړی چې هغه ته ګوري نو هغه رشوت خور دی زموږ یو ملګری و ویل دا رشوت داسې حد ته رسېدلی دی بله زه قصه کوله وی یو ځل دا اسکول نه د ماشومانو دا اسکول په دې کې دا کارډ جوړوي اسکول دا څه شی وایي څه شی سټوډنټ کارډ جوړوي نو د هډ ماسټر دی الکانو ته ویل چې تاسو د کوره 10 روپۍ 100 روپۍ راوړئ چې سبا تاسو ته سټوډنټ کارډ میلاو شي نو استادانو ته ویل چې تاسو لاړ شئ او د کلاسونو کې هډ ماسټر په کلاسونو کې دی سټوډنټانو ته وایي الکانو ته چې 100 روپۍ راوړئ چې سټوډنټ کارډ دله جوړ کړم د سکول کارډ دله جوړ کړم استادان نه نوتل او په کمرو کې وړو ته ویل چې هډ ماسټر صاحب چې تاسو سبا 50 روپۍ راوړئ چې سټوډنټ کارډ له جوړ کړم هغه به کې ډیر سیوا کړې ماشومان چې کور ته رالل مور ته ویل وې موږ لا استاد اعلان کړی دی چې سبا 100 روپۍ راوړئ چې تاسو له سټوډنټ کارډ جوړ کړم مور لاړه او ساري خپل سړی وخوځاو راپای څاو وی واړه سټوډنټ کارډ غواړي استاد وایي چې 200 روپۍ راوړئ تاسو له سټوډنټ کارډ جوړ کړم سټوډنټ کارډ په څو جوړېده په 100 روپۍ خبره هډ ماسټر د څو نه کړې وه د 100 نه ورسېده څو ته 200 ته ذموار پکې څوک و د اسکول استاذ د اسکول هلک او د سړي ښځه او پیسې د سړي د جب نه وتې زمونږ د ملک حالات دې ته رسېدلی دی زمونږ د ملک حالات دې ته رسېدلی دی بس رشوت اړو ګناه نه ده رشوت دا څوک نه پیژني چې دا زما محسن دی د زما سره احسان کړی دی د مرګ نه بچ کړی یم د قتل نه بچ کړی یم د جیل نه بچ کړی یم یا مثلا زما خپل دی سبا به زما په قبر کې ودرېږي زما په جنازه کې ودرېږي ماله به تر ماسچې راوړي زما قبر به وباسي زما د قبر په خاورو به لاس خاشي زما مړي له به غېږه ورکړي زما د جنازې کړ به اوچت کړي نه روپۍ راکړه تا زما د خدای سبا غر کې خو ته ماله روپۍ راکړه دې حد ته یو ملک ورسي هغه ملک به امن څنګه راځي هغه ملک به څنګه په ترقۍ باندې روانېږي او هر سړی په بل باندې ځان شاړی کړی دی د مخکې ورځو کې موږ اسلام آباد ته تللي وو نو اسلام آباد نه چې راتلو زما ملګری دی هغه ماته ویل چېرې مولانا زه یو څو تنبوان راواله او ملګرو له هم ورکړه او ځان نه به یې موالې ما صحیح ده هغه ماله هغه لیست راکړه د تانبوانو ما تانبوان راواخیستل نو چې کله ما تانبوان اخیستل نو د اے پی په دفتر کې د خار عمران نومي یو هلک دی هغه ماته وایي مولانا تانبوان اوس راځي خو 2 د جیس کارډونه ورسره راوړه مال دا ولې وایي د جیس کارډونه ورسره راوړه وایي دا کار به د جل وشي نو ما چې کار نه در وړم بلا سړی فاسېدلی چېرته تللی دی انا لله و انا الیه راجعون زمنګ د او دا خواس یو څو کیسې تاسو ته ما وکړي ډاکټر اسپیټال اسکول
چې هغه کومه زمونږ اداره ده څه نمونه ورته یادوم څوک به بیا ګیلې کوي خو رشوت په من کې داسې راننوتی دی زما د وړو نه به خود به خود پوډریان جوړېږي زما د کشر نه به خود په خود چې کم دی نو د لارو کوڅو غله جوړېږي زما ماشوم به خود د بزو د ګړو سرهونکی جوړېږي زما ماشوم به خود چې ته بنجاري جوړېږي زما ماشوم به خود چې ته دکاندار او ګوپیان خرڅونکی جوړېږي ولی زما اپروچ نشته زما رسیدل نشته زما 100 روپۍ نشته او اخیرنۍ خبره مې واورئ دا سوره یوسف کې چې الله د یوسف علی السلام د حالات ذکر کوي چې په مصر کې انقلاب راغلی و دا ولې راغلی و ټیم مې په ور واړاو وای دا ذکر راغلی و چې په مصر کې دوه خبرې وي یو عهدین اهلو ته میلاوي دي عهدین اهلو ته میلاوي دي او دویم نیکان خلق په جیل کې چې کله رشوت نو عهدین اهلو ته میلاويږي الله دې زمونږ په دې ملک خپل خصوصي رحم وکي خو د حرام ډېرې طریقې دي او رشوت پکې هغه حرام دی چې د الله نبی فرمایي بابان من السحت د حرامو دوه طریقې دا ډېرې عجیبه دي یو رشوت او دویم مهر البغیه د دې روکتام او د دې صدبا په ټولو مسلمانانو باندې ضروري دی الله دې عمل کولو توفیق راکړي